ملګرو سلامونه، امید لرم ښه روغ جوړ به وي. کوم تاجر برادر دی هغوی ته په دولسي سوال ورته کوم چې خدای ته وکسوی د کوم خالق رسي غریبان کلو نه یا وریا غرو غرایزو علاقو نه هغه نا امید ماسته وي. دا دوره په کیلومتر پیدل مزل وکړي. دا ضرورتمند دي، دا غریبان دي، دوی نشي کولی چې دوی یوه بره چینی وخوري، دوی نشي کولی چې یوه بجوړه وخوري، دوی نشي کولی چې غوړی په ټیم وخوري. دا غریبان لس کیلو 15 کیلو چینی وخوري، همداسې په کیلوانو اوړه وخوري، اکثره ګزاره کوي. خو اوس 4 میاشتو نه چونکې لارې بند دي، کرایسس دی، د دوی خونې کې هر څه ختم دي. 4-4.5 ګاډي راغلله، هره ورځ نوي هغه راځي، غټې ټیلې راځي، براو کې وي، چینیو کې وي، چایو کې وي، هر څه کې وي. خو چې غریب سړی کله دکان ته ودرېږي هغه ته هېڅ نه میلاویږي. غریب سړی چې کله چینې ته ودرېږي چینې ورته نه میلیږي. غریب سړی چې وړو ته ودرېږي وړو ورته نه میلیږي. حالانکې دا همدا غریب دی چې د کومې کورمې کې اوسي، دا همدا غریب ستري دی. اوسه پورې مرچي کې هغه کس یا اوسه پورې دپا کې هغه کس نه دی مړ چې هغه یې غټې خونې والا دی. ټول د غریبان دو کې مړ کېږي. خو دوی بېوقوف دي چې هر ځای کې دوی منډې وهي، مخکې څي، یو څه کوي، بل څه کوي، استعمالېږي اکثر. خدای ته وکسوی، خدای نه وډار شوی چې د کوم خالق وریاو نه راشي، وریا علاقو نه دوی نه لږ رحم وکړي. بس ویر کوي دا وړه، نن یې تو ګوډه خالی شو، سبا به د بل راوځي، بل سبا به د بل راوځي. تا ته یا پیدا دی، دې ته یا پیدا دی. دا تاسې په سبې نه ماښامه پورې تا یې دلته ودرېږئ. هغه نه بعد څه کله مازدیګر شي، بیا ورته شپې ویښوو، بیا ټوله شپه سړک په تېره کړئ، بیا یوه بجې ورته نه میلاویږي. دا کوم انصاف دی؟ دا خو د ظلم حد هغه شوی دی، تمام شوی دی. مو ولې د ځینو غریبانو ته ویل ته په 3 بجې راشه، ته به غوړي میلاو شي. 3 بجې دا کوم حیوان نه پڅېږي 3 بجې؟ د کوم د انسانانو کار دی؟ او بله دا څه یو کس هغه راشي په کیلومترو مزل وکړي پیدل، بیا هغه دغه ځای نه ناامید سي، هغه هلته لاړ شي، که هغه نه زبای پوښتنه وکړي، واړه بچیو نه پوښتنه وکړي چې پلاره تو نن موږ ته بره راوړه، وړه دې راوړل، که ورته وویله نه، که دا 1000 تو ته راپاڅېږي ای تاجره وبه دې وایي. خدای ته وکسه مه کوه داسې. په څه طریقې وي دغو ته یو نظام جوړ کړو، مرکز د انجمن د ټولو ته سوال کوو چې د غریبان نور مه تنګوئ. ډېر غریبان پنسو شوله. هلیکاپټر کې غریب ذلیل، چیخلي هغه کې غریب ذلیل، مرچې کې غریب ذلیل، احتجاج کې غریب ذلیل. د ذلالت صرف غریب ته پاتې دی، بل هېچا ته نه دی پاتې. دا یې ما نن زړه الفاظ دي، ما زړه خوږېږي. غریب سره ظلم دی. امیر سړی نه مرچې ته ځي نه دپا ته ځي. امیر سړی سره اوس یا پېټرول یاشت ډیزل یاشت ټنکۍ او څه ډاکې دي. امیر سړي سره 5 غوړیو ټیمونه 5 برابجه همداسې د نور شونده هر څه موجود دی، نور بیا ذخیره کوي. امیر سړي ته هېڅ مسله نشته. خدای ته وکسوی چې د پیغمبر زوی بیا که نه د ممي ډیډي پپا دغه کې مه هغه کوئ، یا پلنی دی، د پلنی دی، یا بستنی دی. خدای ته وکسوی دغه کې مه کوئ. څوک ډېر شي ټولو سره یو هغه کوئ، سلوک کوئ. ډېر بد حال دی پریشانار کې. خدای د مو ټولو حال باندې رحم وکړي. او تاسو ته سپول کوو چې پلیز خدای خاطر وکړئ د غریبان ما پس مه استوئ. چا سره به پیسې نه وي، خیر د هغوی سره یې لږ قرضې باندې څه وکړئ، هېڅ خبره نه دی. 15,000 روپۍ به قرضه به دومره غټ شی نه وي. 4,000 روپۍ قرضه به دومره غټ شی نه وي. یا 10,000 بیا دومره غټ شی نه وي. تاجره ته د په کروډو مال وباسي ورځې کې، هېڅ خبره نه دی. که 10,000 څه کوم دی قرضه ته چا سره وکړي، پرېږدوئ دا ظلم. دا بس زما زړه خبرې که چا دي کې د نظره شي، زه نه خپله جدای معافي غواړم. مهرباني.